ډیرو عزتمندو او قدرمندو مسلمانانو، نن یوه خاصې وظیفې سره ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. وظیفه ډیره قیمتي وظیفه ده، یقینا ډیره زیاته بهترینه ده او ډیرو علماو په دې باندې هغه استفاده کړې چې دا کلمه د ډیرو حاجتونو دپاره، د ډیرو مرضونو دپاره، د ډیرو جایزو خواهشاتو او د جایزو حاجتونو دپاره ډیره زیاته مجربه او طاقتوره ده. کم انسان ته چې کم حالات کې کومه پریشانی پیښه شي، هغه دپاره دا خبره لازم ده چې دا وظیفه ځان لره ونیسي. انشاءالله چې د دې د برکته به ورته الله جل شانه دغې مشکل نه، دغې پریشانۍ نه نجات ورکړي، دغې بیمارۍ نه. محترمو، وظیفه کومه یوه ده؟ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. دا یو طاقتوره وظیفه ده او اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هم دا لیکلې ده چې دا وظیفه د ډیرو زیاتو حاجتونو دپاره ډیره مؤثره او ډیره تاثیر کوونکې وظیفه ده. لهذا تاسو ته چې کوم حاجت پیښ شي، ارجنټ وي او یا دغه رنګې د ډیر وخت حاجت وي، نو هغه به د دې کلمې سره هغه رب پوره کوي. کم رب چې ډیر زیاته غټ لوی رب دی محترمو، د هغې رب نوم دی الله جل شانه. هغه الله محترمو چې موتی پیدا کړي، زما او ستا سترګې او غوږونه را کړي، او دغه غوږونه او دغه سترګې محترمو دا اکثر د ګناهونو باندې د الله جل شانه په نافرمانۍ باندې موږ ککړې کړي دي. محترمو، دا نعمتونه د الله تعالی په مقابله کې په دشمنۍ کې نه استعمالوو، او خاص کر په تنهایی کې ګناهونه پرېږدو، نو الله تعالی به زما او ستاسو په تنهایی کې هم مرسته کوي او د خلکو په مخ کې هم مرسته کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو محترم او قدرمندو مسلمانانو او هغه مسافر رونو خویندو چې کوم بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی دغه ټولو مسافرو ته اوږده د صحت او د عافیت زندگی ورکړي. الله تعالی د ستاسو د زړه ټول مرادونه پوره کړي او ټول حاجتونه د الله جل شانه پوره کړي. محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده ډیره خاص وظیفه ده، او وظیفه هم داسې وظیفه ده محترمو چې ډیرو خلکو کارونه پې الله جل شانه سم کړي دي، نو تاسو هم پې الله جل شانه داسې حاجتونه پوره کړي چې هغه به ستاسو په وهم او ګمان کې هم نه وي. او محترمو، دې خبرې یاد ساتئ چې ګورې موږ په الله تعالی باندې ګمان ښه ساتو، ځکه چې حدیث مبارکو کې راځي چې انسان څنګه په الله تعالی باندې ګمان کوي کنه، هغه ورسره الله تعالی د هغې مطابق فیصلې رالیږي. که موږ وایو چې زمونږ وظیفې نه قبلیږي، زمونږ حاجتونه نه قبلیږي، زمونږ دعاګانې نه قبلیږي، نو محترمو دا موږ په خپلې دعا باندې په خپلې وظیفې باندې شک وکړو، د الله تعالی په ذات کې هغه شک وکړو محترمو، نو بیا به نه قبلیږي. دا وایه چې انشاءالله قبلولو والا د الله جل شانه ذات دی، خو د څه وجې نه به الله تعالی زما حاجت نه پوره کوي، د څه وجې نه به الله تعالی زما دعا نه قبلی، نو محترمو په الله تعالی باندې هر څه نه ورتپو، بلکې خپل ځان ملامته کو، خپل نفس ملامته کو چې ما کې به څه کمی وي، د دې وجې نه به زما حاجت نه پوره کیږي، یا خو به د ګناهونو د وجې نه پوره کیږي چې زه ګناهونه کوم ورسره وظایف کوم، یا به د امتحاناتو د وجې نه پوره کیږي چې الله تعالی انسان ګوري چې دی څومره اوبو کې دی، بلکې الله جل شانه ته علم دی، لیکن الله تعالی انسان ګوري. محترمو، نو په هر حال کې د الله تعالی شکریا ادا کول، او په هر حال کې یقین او دهان سوچ سمج سره وظایف کول چې انشاءالله قبلولو والا رب دی رب، او رب څه چې څومره انسان نږدې کیږي، نو هغه الله تعالی د هغه ته خپل خزانې حواله کوي. او بیا خاص کر دې وظیفې نه به مخکې 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کوئ، ځکه چې مونځ د الله تعالی یو داسې چابي ده د خزانو محترمو چې دا کله د دې حکم نازل شو او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کله دې حکم ورکړی شو، نو صحابه کرام یو بل د زیر خوشحالۍ ورکولې چې موږ ته د الله تعالی د خزانو نه براه راست د وختلو ذریعه میلاو شوه. نو محترم، د مونځ په ذریعه او د دې کلمې په ذریعه باندې به الله تعالی زما او ستاسو حاجات پوره کوي.
اوس دا وظیفه به څو ورځې کوو محترمو او څونه تعداد کې به یې کوو نو دغه ځان سره تاسو نوټ کړئ. دا وظیفه خو لومبی د تهجد ټیم کې کول پکار چې دغه وخت کې د الله تعالی خاص رحمت راوریږي، بلکې د الله تعالی ذات د خپل شان موافق علما کرام فرمایي چې اسمان ته راکوزیږي، لومبي اسمان ته دنیا والا او آواز لګوي یا فرشتې آواز لګوي چې څوک حاجتمند شته، څوک بیمار شته، څوک غوښتلو والا شته چې دغه ته موږ ورکړه وکړو، نو دغه وخت ډېر بهترین دی. خو که مثال په توره انسان نشي پاڅېدلی، معذوره دی، بیمار دی، بل څه حاجت دی ورته، نو بیا یې د ماسخوتن د مانځه نفس وکړي. کله چې دا وظیفه کوئ محترمو د هغې نه مخکې به 2 رکعته صلات حاجت مونځ کوئ او چې هر صورت پکې تاسو وایئ تاسو پکې ویلی شئ. صلات حاجت مونځ نه پس په تاسو 1200 فیرې یعنی 1200 مرتبه یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، دا به 1200 پیرې وي. خو دې نه مخکې محترمو تاسو 12 پیرې درود ابراهیمي وایي او دا وظیفه چې کله وکړئ نو 12 پیرې به بیا وروسته درود ابراهیمي وایي. محترمه چې کله دا وظیفه وکړه د هغې نه پس به تاسو دعا چې کله غواړئ نو دعا نه مخکې به هم 10 پیرې وایي، 11 پیرې وایي، 1 پیره وایي، درود ابراهیمي به خامخا ووایي او وروسته هم د دعا نه به درود ابراهیمي وایي چې 400 پیرې تاسو ویلی شئ. نو دا وظیفه او دا درود شریف په منځ کې به انشاءالله دا وظیفه مراګیره شي، دا دعا او دا وظیفه به الله جل شانه ستاسو په حق قبوله کړي. محترمو دا 12 ورځې وظیفه ده مسلسل او 1200 پیرې به تاسو وایئ. د ماسخوتن مونځ نه پسې وایئ. که نور تاسو داسې ټایمونه فارغه وي مازدیګر مونځ نه پس، خو مازدیګر مونځ نه پس چونکې نوافل نه کیږي نو دا ټایم ډېر مستحق دی، یا د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې دا ټایم هم ډېر بهتر دی. انشاءالله په دې ټایمونو کې دا وظیفه تاسو شروع کړئ. الله جل شانه به ستاسو تمام حاجتونه او د زړه مرادونه پوره کړي. مو هم تاسو دعاګانې په خپله مدرسه کې کوو، هره ورځ ختمونه کیږي، الحمدلله الله دې قبول کړي. ټولو مسلمانانو ته، خپل ځان ته او ټولو مسلمانانو ته د بخشش دعاګانې کیږي. ټولو مسلمانانو ته د حاجتونو پوره کېدو دعا کیږي، خاص د الله تعالی د رضا دپاره. نه پیسې اخلو الحمدلله، نه چا نه هم څه غوښتي دي، بلکې د الله تعالی د رضا دپاره. الله تعالی دې زما او ستاسو مددګار شي، الله تعالی دې زما او ستاسو حاجت روا شي، الله جل شانه دې زما او ستاسو مشکل کوشا شي. جزاک الله خیره مسلمانانو، الله تعالی مو خوشحاله ساته. جزاک الله خیره، احسن الجزاء فی الدنیا والآخره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.